رخصتی دما په جنگلو کې می آقا تکتل ډېر می جړل په شامي ګنبد خضرا تکتل ډېر می جړل په شامي ګنبد خضرا تکتل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. حضرت عبداللہ ابن محمد دا د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی او د امام بخاری رحمت الله علیه په دریم پوشت کې یمان راځي. یمان چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه نیکه دغه یمان په وجه باندې دغه په برکت سره د امام بخاری نیکه هغه ته الله د اسلام دغه توفیق ورکړو. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا لومبني حدیث مبارک دی چې په صحیح بخاری کې دا راغی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت کې اگر چې وخت لګ تیر کړي 3 کاله تیر کړي، خو د دې باوجود ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مشاغل ټول مصروفیات هر څه پرېښیو، په ځان باندې لګي تندې تیرولې، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دغه یادول. او یو ورځ نبی له صلوات و سلام ته دام شکایت کړو چې زمانہ احادیث یریږي. نبی له صلوات و سلام ته فرمایله صادر خور کا خپل لاسونو مبارک پیوال، او به ته فرمایل دا صادر چې د خپل سینې پورې وه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه صادر سینې پورې ونی وو. بیا فرمایي چې دا غینه بعد ما د نبی له صلوات و سلام یو حدیث هم نه دی ارشوي. نو د دومره مصروفیات پریخي مشاغل پریخي او احادیث او طرف ته توجه ورکړی، په دې وجہ د ټول نه زیات احادیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل دي. 5374 احادیث، 15300 او 400 احادیث د دین روایت شوی دي او دا مروی دي. امام بخاری رحمت الله علیه په دغه کې صرف 4 یا 500 احادیث په بخاری شریف کې ذکر کړي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سلويخ نمونه ذکر کړي چې داغه سلويخ نمونه وو. خو د جاهلیت په زمانہ کې خپل نوم عبدالشمس او عبدالشمس، او د اسلام راوړلو نه بعد دغه نوم عبدالرحمن ابن صخر عبدالرحمن نومیو. او بعض زرات خودی خو لیکلی چې دا لقب د ابو هريره کدا کنیت هم شي، نو دا کنیت نسبی نه دی، دا کنیت وصفی دی. کنیت په دوه قسمه، یو هغه کنیت دی چې هغه د نسب په وجه باندې، او یو هغه کنیت دی چې هغه صفت په وجه باندې. کنیت وصفی لگا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دین په هر کار کې د ټول نوړان دیو. نو بکر ماننا پہل کرنا او ابو بکر ماننا پہل کرنے والا. نو په دې وجه باندې دا ابو بکر دا معنا نه چې کني د بکر پلار. یا د علی صاحب ته نبی له سلام فرمایلی قم یا ابا تراب، ابو تراب. نو دا ابو تراب د خور والا دا معنا نه چې د خور پلار. یو خدایات ساده چې ارزه کې د ابون معنا پلار نه راځي، چوت بدل ته کې څه معنا کې دا ابو تراب معنا د خور پلار نه، ابو تراب د خور والا. کله کله ابون به معنا صاحب راځي. نو دغه شان ابو هريره ډاکټر ذاکر نای کې اعتراض کوي، مړه وای چې د پښو والا دام لا سنوم دی چې دا مون خلکو داغه نه دونه مشر جوړ کړي دي ابو هريره سے بذات باندې. نو لہذا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا هغه سره پښو بوا هغه سره لوبي کولی، نبی له صلوات و سلام سره ولیدله. په دې وجه وتاغي خطاب او فرمای ابو هريره. ناغه د نوم د نبی له صلوات و سلام د خلی مبارک هغه خوښ شو
او هغه نوم چې دی په مشهور شو. نو دا نوم چې دی دا کنیتی وصفی دی، دغه شان ابو حنیفه دا هم کنیتی وصفی دی. دا نه چې بعض غیر مقلدین وای چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او لور چې حنیفه نوم یو، نه دا سیرت نه، دا خلک بالکل نه خبر یا تاریخ نه، دا تاریخ نه کدی خبر وای نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف یو زوی او دغه حماد نوم، لور دغه ونه نو دی ځان ولې لور جوړه کوي چې حنیفه لوري وا، نو په دې وجه غته ابو حنیفه ویل کی. په دې حدیث مبارک کې د ایمان شاخونه ذکر شوی دي. الایمان بضع و ستون شعبه، د ایمان شعبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ایمان 165 شاخونه دي، شعبه دي. نو دلته کې شعبه داغي حمل او شو په زبان دی په ایمان باندې د ایمان شاخونه دي. نو لہذا امام بخاری رحمت الله علیه دا ویل غواړي چې د ایمان د دې ډیرو سيزونو نه مرکب دی، د دینه جوړ دی. جواب دار چې پدې کې د شعبتون لفظ دی او شعبه ویل کېږي شاخ ته، شعبه ویل کېږي شاخ ته. نو لہذا د ایمان شاخونه نو معلومه ده چې دا شاخونه دي جزء ترکیبی نه دي بلکې جزء تزئینی دي. بعض روایتونو کې راځي بضع و ستون 165. د مسلم شریف روایت کې په شک سره راځي چې آیا نبی رسول الله 165 ویلي که 165 ویلي، او دریم قسم روایت چې هغه په یقین سره راځي بالجزم راځي چې را باغې کړي چې 165. نو دلته کې په دې روایتو کې به مونږه تعارض راغی، نو سبق نو بعض حضرات خو تطبیق ورکولو کوشش کړي چې دلته به مونږه تطبیق کوو چې یو ځای کې 60 دی نو یو لحاظ سره 60 دی، نو بل لحاظ سره 70 دی، یو لحاظ سره 70 165 بل لحاظ سره 165 دی. خو علما کرام فرمای محققین چې تطبیق ال دقیقی چې کله راوی جدا وي، چې لکه د 165 دا غیر راوی جدا وي او 165 دا غیر راوی جدا وي، نو تب ال دقیق تطبیق وکړه لکه هغه خبره جدا کس نقل کړي دا جدا کس نقل کړي دا. خو چې کم ځای کې یو کس وی راوی یو وی نو ال دقیق بیا تطبیق نه وي، ال دقیق بیا ترجیح ورکړي کی لکه د دې روایت ته ترجیح ورکړي کیږي دی بل ته ترجیح نه ورکړي کی. نو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د بخاری والا روایت ته ترجیح ورکړی دا او 165 دا شاخونه هغه ذکر کړی. یو توجیه کې علما کرام مدام ذکر کړی دا چې دلته کې تحدید مراد نه لري، الله حد نه بیانوي چې ګنه بد قشپېته مراد یا د قاویه مراد دي، بلکې د دې معنی را ډیر لکه مونږ چې پښتو کې ویره شل ځل مې ته ویلې ته پې نشوي، یو 50 ځل مې ته ویلې. یا الله په قران کریم کې فرمایي ان تستغفر لهم 70 مره کتا سو دی له چره او یا ظلم چره بخنه غواړي الله به نه بخي. نبی رسول الله فرمایي کدی نه زیات ځل استغفار ویلو باندې الله بخله نه ما با زیات ځل ولا استغفار ویلې. نو لہذا دلته کې تحدید مراد نه بلکې تکثیر مراد دی، ډیر والے صحیح ده. نو په دې وجه باندې عام طور باندې موږ ویل او یا ځل ملته ویلې. نو علما ردینا مستقل په کتابونه لیکلي، لکه امام بهقی رحمت الله علیه کتاب لیکلی شعب الایمان، یا امام حلیمی رحمت الله علیه کتاب لیکلی فوائد المنهاج. دلته دا روایت مختصر دی خو په بعضو کې دا الفاظ او اضافه مشتره چې اعلاها شهادت ان لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق، او بیا روس ترازی والحیاء شعبه من الایمان. اوس پدې کې دا خبره چې د حیا تخصیص پکې ولې وکړ، نو دوه وجه کې دي. یو وجه دار چې نبی له صلوات و سلام په کومه موقع باندې بیان کو د حدیث مبارکه بیانو، نو دا د هغه خلکو د وړاندې د حیا اهمیت بیانو، نو په دې وجه باندې د حیا تخصیص پکې وکړ. او دوی وجه دار چې حیا یو داسې سیز دی، یو داسې صفت دی چې هغه د ټول شعبو لره د ایمان دا ټول شاخونو لره جمع کوون کړي، د ټول لره شامل دی. چې حیا پکې وي نو هغه انسان کې به دا ټول شعبې د ایمان شاخونه ټول پکې موجود وي. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د نه لاړه چې سکیه وکړه
بیا علماء کرام او شارحینو د حیا سلور قسمه ذکر کړي یو ته ویل کی حیا شرعی نمبر 2 حیا عقلی نمبر 3 حیا عرفی او نمبر 4 حیا طبعی حیا شرعی څه ته وایي هغه کارونه چې شریعت کې داغي کول قبیح دي او داغي خپل نفس چې ته کنټرول کې قابو کې انقباض کول د دې ویل کې حیا شرعی حیا عقلی چې هغه کارونه چې عقلی بدګنی داغینا بندیدل انقباض کول د دوی حیا عقلی حیا عرفی چې کم سيزونه عرف کې قبیح دي بد غنل کی هغه داغې نزان بندول دي ته ویل حیا عرفی او حیا طبعی چې انسان طبعی طور باندې د هغه سیز عادت نوي دي ته ویل کی حیا طبعی حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت الله علیه خطبات حکیم الاسلام کې د دې ډېر خپل تشریح کړی دا او ما یو ځای کې داغه بیان هم کړی جمعې بیان نن مې هم کا ته پیدا مې نه کو بار کیف هغه به ذکر کړی چې ګوره دې کې درې سيزونه ذکر شوي دي نمبر 1 د ایمان اعلی شعبہ اعلاها شهادت ان لا اله الا الله او د ایمان ادنا شعبہ ادنا اماطه الاذى عن الطريق او دریم د حیا او شعبه من الايمان حیا د ایمان یو ایسره نو یو د التعظیم لامر الله د الله حقوق ادا کول د الله حقوق ادا کول پاغي کې د ټولن الوی سیس چې لا اله الا الله محمد رسول الله د اقرار کول او بل خدمت کول خلق حقوق ادا کول نو د خلق حقوق ادا کول کې ډیر خبرې دي پاغي کې ادنا خبره ادنا حق د بنددار چې بلاره تیریږي او د تکلیف ول عزیز هغه لار نه سیټ تکي نو دا هغه ادنا یو شاخ دی او د حیا باره کې خمرته وی چې حیا دا جامع او شامل ده د ټول د ایمان د شعبو ته په دې وجه باندې د حیا جدا او مستقل ذکر راغلی دی